پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یضحک الله تعالی الی رجلین، دو کسان داسې دي چې الله رب العزت دې دوو کسانو ته وګوري، نو الله رب العزت دومره راضي شي چې د خپل شان موافق وخاندي چې کله دې دوو کسانو ته وګوري. او دغه دوه کسان څوک دي؟ یو قاتل له او بل مقتول له. دې قاتل او مقتول ته چې الله رب العزت وګوري نو الله رب العزت د خپل شان موافق وخاندي. دا یو هغه کس دی چې یو کافر دی او بل مسلمان دی. د دې دواړو په منځ کې د جهاد په موقع باندې دواړه یو ځای شول. چې کله دواړه یو ځای شو دا کافر راولګېد او دا مسلمان یې شهید کړ. دا مسلمان جنت ته لاړې. ډېر وخت تېر شه، دې کافر هم ایمان نه وړ. دې هم ایمان راوړ او لږ وخت بعد دغه ایمان کافر چې و قاتل دې ایمان نه وړ، دا هم بیا شهید شه. دواړه جنت ته لاړه. الله رب العزت چې دې دواړو ته وکتل چې ګوره یو جنت ته قاتل لالی او بل مقتول لالی، الله رب العزت د خپل شان موافق وخندل. الله رب العزت داسې یو غفور رحیم ذات دی چې قاتل راولګېد او مقتول چې مسلمان او هغې شهید کړه، هغه جنت ته لاړی. قاتل به ایمان نه وړ، الله رب العزت معاف کړه. نو چې معاف یې کړه مسلمان شه، بیا په خپله باندې په جهاد کې لاړی، په خپله باندې هم شهید شه. او داسې ډېر زیات واقعات راغلي دي، ډېر زیات، چې په جهاد کې یو طرف ته به مسلمانو بل طرف ته به کافرو. چې کله به دې په یو باندې حمله وکړه مسلمانان به شهیدان شو. لږ وخت به تېر شه هغه کافرانو به بیا ایمان نه وړ، دوی بیا به خپل هم شهیدان شوي دي. ډېر زیات واقعات داسې موجود دي. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یضحک الله تعالی الی رجلین، الله چې قاتل او د مقتول ته وکتل الله رب العزت وخندل. داسې مهربانه ذات دی الله رب العزت.